بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمندو مونږ یو وظیفه داسې ورکړې وه چې کوم ماشوم یا ماشومه د مور پې نسکي او سینه ناخلي او د هغې دپاره دویم نمبر یو مجربه وظیفه ښیمه. د قرآن مجید آیاتونه دي چې کوم ماشوم یا ماشومه جاړي او د مور پې نسکي نو د هغې دپاره یو ډېره مجربه وظیفه درته ښیم چې کوم انسان دغه طریقه اختیار کی نو انشاءالله دا ماشوم به جړه ختمه کی او د دې ماشوم چې کوم دی دا به د مور فیس کی سینه به اخلي. خو اوس د هغې درته اول طریقه ښیم. دغه آیاتونه چې دا کوم تاسو ته ښایم دا په یو ساده پاڼه باندې ولیکئ او د تعویض شکل به راټول کړئ او په کپړه یا په سرمن کې به بند کړئ او دې ماشوم ته به یې غاړه کې واچوئ. نو انشاءالله چې دا څومره رکاوټ دی دا به د دې د برکته ختم شي. هغه آیاتونه کریمه تاسو سره شریک کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وهذا كتاب مصدقا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة الخالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. زما عزتمندو دغه آیاتونه دي په یو ساده پاڼه باندې ولیکئ او د تعویض په شکل یې راټول کړئ او په کپړه یا په سرمن کې بند کړئ او ماشوم ته یې غاړه کې واچوئ. نو انشاءالله چې دا څومره مشکل دی دا به د دې ماشوم یا د ماشومې دا ختم شي. د دې سره سره که تاسو زموږ نور مزید وظایف غواړئ نو زموږ دا چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلی نشان ورسره ووهئ چې څومره نوې وظایف راځي نو لومبۍ به تاسو ته راځي، د هغې نه بعد به نورو کسانو ته ځي. نورو مسلمانانو ته هم دا لار وښایئ چې د چا څه قسمه ضرورت وي نو په دې کې انشاءالله هر قسمه وظایف هر قسمه اعمال شته دي او د دغې نه علاوه که د چا داسې خصوصي اعمال ځان له پکار وي نو په دې چینل کې نمبر هم شته، په هغې نمبر باندې رابطه کولی شئ. انشاءالله چې ستاسو څه قسمه ضرورت دي او د څه دپاره وظایف پکار وي هغه به انشاءالله تاسو ته ضرور ملاویږي.